السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه له خیر دوستانو خیر برابر وي سور کې ان شاء الله د الله نوم یې ستو چې خبرې برابر وي. راځي چې راځو نن یو نوې بهترین وظیفې سره دا د خلکو لپاره چې هغوی چاله پیسې ورکړي قرض او بیا د هغوی نه د واپسۍ څه امکان نه یا سره سباني کې یا تخت را تخت نو ان شاء الله دا وظیفه تاسو کې الله رب العالمین به هغه په زړه کې دا خبره واچي او تاسو ته ان شاء الله پیسې خپل کور ته واپس راوړي. دغه لپاره ټول نه مخکې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او کله چینل ته نوی ځل راغلی چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. ان شاء الله تاسو ته نور هم فائدناک ویډیوګانی او فائدناک وظایف او بهترین خبري هغه ملاويږي د چینل نه. راځي چې راوړو ومه سپاره سورة انعام دا تاسو وګورئ سورة انعام او بیا په دې سورة انعام کې آیات نمبر 45 نمبر آیات دی دا تاسو کتلی شئ. دا آیات دی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دا په اول سر باندې کوم دی دا آیات ته خود ویلو طریقه به داسې وي چې دا به سار اره ورځ کې به یو ځل وایي مطلب ورځ کې به یو پیره دا وظیفه کوي او طریقه به د ویلو دا وي چې مخکې یولس ځله درود شریف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یول ځلې به دا درود شریف وایي او بیا به دا آیات فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دا آیات به یولس 111 مرتبه تاسو وایي. نو یو ورځ پوره شي چې کلم پوره که اخر ته بیا درود شریف وایي. دا شان دویم ورځ دریم ورځ ان شاء الله دا وظیفه چې تاسو د یولس ورځې پورې کوئ نو ان شاء الله تاسو ته خپل قرض هغه بالکل ملاو شوی. زما په خپل یو کس باندې پیسې وي هغوی نه کېدي بس دا وظیفه مې چالو کړه تقریبا په شپږم ورځ باندې هغوی په خپله ما ته کال وکړو هغه پیسې مې ته ملاو شي. لهذا دا وظیفه د خلکو دپاره چې هغوی چاله قرض پیسې ورکړي بیا یې واپسې د هغوی نه ممکن نه وي یا څه باني ورته کوي نو لهذا هغوی دپاره دا بهترین وظیفه ده. ټول ملګري ځان سره یاد کړئ سورة انعام آیات نمبر 45 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين او مخکې 11 پیرې سورة اخلاص سورة درود شریف او اخره کې بیا درود شریف نو ان شاء الله تاسو ته کامیابی ملاوي شي. والسلام.